نو د قرآن د نسخو نه دلې یو نسخه در کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد کوي څوک چې سحر او ماښام وځله دا وایي حسبي الله لا اله الا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظیم دا سحر او ماښام وځله وایي ښه څو ځله وځله دا وایي نو چې د ردې کومه فت راځي دا مسلمان به ترې بچي او چې د شپې کومه فت راځي دا مسلمان به ترې بچي دا د سورې توبې اخیری آیات دی زده یې کوي ښه حسبي الله لا اله الا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظیم نو دا وایي او لا اله الا الله زر ځله وایي ښه سیوای وایه مونږ یې خو ډېر وتی سیوا کو که نه دا خو مې اجنا وي تاسو ته چې تاسو پرې مشغول شئ لږ خوند یې واخلئ او درېیمه وروڼو درته وایم افتونو نه یریږو ډېر نو الله تعالی به مونږ تاسو د افت نه بچ ساتي رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد کوي چې کوم سړی د سحر او ماښام هر څیز پسې وایه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم دا وځله ووایي دته به د ورځې یو ضرر نه پیښیږي په خوراک کې اسکاک کې هر قسم بیماری الله تعالی به ترې نه بچ ساتي چې د شپې ووایي ماښام یې ووایي وځله کومه بیماري په کوم څیز باندې شوف کو الله به دې ښه کوي د بیمارو علاج دا دی حفاظت دپاره دا وایي ځان سره حسبي الله لا اله الا هو دا وایي او بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم دا ځان سره وایي نور خویندو ته مو وایم تاسو ته مو وایم لویو ته وړو ته ټولو ته وایم دا ځان سره وایي